په دې رکوع کې حضرت نوح علیه السلام واقعه ذکر کیږي. نوح علیه السلام چې کله د قوم مخې ته خپل قوم مخې ته د توحید پیغام کېښودو، نو د قوم چې کوم سردارانو مشرانو د هغوی د طرف نه اعتراضات مخې ته رالل چې ته نعوذ بالله زموږ په شانتې انساني او تا ته په موږ باندې څه فضیلت حاصل نه دی، او تا سره چې کوم ناس خلک دی نو دوی ټول هغه د معاشرې کمزوره طبقه تا سره ناسته ده، او نعوذ بالله ته موږ ته دروغجن ښکاري. حضرت نوح علیه السلام انتهایی حلم او تدبر سره او خو اخلاق سره د هغې جوابونه ارشاد وفرمایل: ای زما قومه، تاسو ګورئ چې زه په یو مضبوط دلیل باندې قایم یم، او تاسو وینئ چې ما ته زما رب نبوت او رسالت راکړی دی، او داسې تاسو ته نه ښکاري، نو زه څنګه زه خو په زوره تاسو ته هدایت نشم درکولی، او تاسو چې هدایت نه خوښوئ نو په زوره خو تاسو ته هدایت نشي میلاوي دي. او بل زه خپل په دې دعوت باندې تاسو نه څه عوض معاوضه اجرت او بدل نه غواړم. زما اجرت او بدل چې دی ما ته زما رب راکوي، الله تبارک وتعالی ما ته راکوي، او زه دا هم نشم کولی چې ستاسو په وینا باندې دغه د دین چې کوم خدام دی، اسلام راوړلو والا چې کوم مسلمانان مؤمنان دي، ستاسو په وینا زه دا د ځان نه لرې کولی نشم، ستاسو دا مطالبه نشم منلی. دا خو داسې خلک دی چې دوی ایمان راوړی دی، اسلام قبول کړی دی، د الله وحدانیت منلی دی، زما رسالت منلی دی، او دوی عن قریب د خپل رب سره ملاقات کوونکي دي، دا خو مؤمنان دي. که چېرې زه دوی د ځان نه وشړم نو زه به یقینا په دغه وخت کې به زه د ظلم کوونکو نه به یم، او تاسو ما ته جاهلان ښکاري. نو نه چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې کې هم د دغې خبرو تسلسل دی. نوح علیه السلام خپل قوم ته مزید دا خبره کوي چې که چېرې ستاسو په وینا باندې دغه مؤمنان زه د ځان نه لرې کوم وشړم، نو د الله په مقابله کې به تاسو زما مدد وکړئ، ما به د الله نه څوک بچ کړي. رب کائنات دوی ته هدایت ورکړی دی، د ایمان دولت ولا ورکړی دی، د اسلام دولت ولا ورکړی دی، او دا مسلمانان کړی دی، د الله په توفیق سره دوی مسلمانان شوي دي. او که ستاسو په وینا زه د ځان نه زه وشړم، نو د الله په مقابله کې به تاسو زما بچ کولی شئ. تاسو په دې خبره باندې غور او فکر نه کوئ، او زه تاسو ته د دې خبرې دعوا نه کوم چې ما سره د الله جل شانه خزانې دي، او نه زه دا وایم چې ما سره علم غیب شته، او نه زه تاسو ته دا وایم چې زه فرشته یم، بلکې چې کوم خلکو په باره کې ستاسو دا رایه ده چې دا کمزوري خلک دي، د الله تبارک وتعالی طرف نه دوی ته څومره خیر میلاویدونکي دي، ستاسو دا نشم ویلي. الله تبارک وتعالی ښه پوهېږي چې د دوی په زړونو کې څه دی. رب کائنات چې دوی ته د ایمان دولت ورکړی دی، نو هسې نه ده ورکړی. که چېرې زه داسې وکړم نو یقینا دغه وخت به زه د ظالمانو نه به یم. ویا قومي، ای زما قومه، من ینصروني، څوک به مدد وکړي زما من الله د الله په مقابله کې، ان طردتهم، که چېرې زه وشړم دوی، افلا تذکرون، آیا تاسو غور نه کوئ؟ ولا اقول لكم، او زه نه وایم تاسو ته عندي خزائن الله، چې ما سره د خزانې د الله، ولا اعلم الغیب، او نه دا چې زه عالم یم په غیب باندې، ولا اقول، او نه وایم زه اني ملک چې زه فرشته یم، ولا اقول، او نه وایم زه للذین هغه کسانو ته تزدري چې سپک ګوري اعینکم، چې سپک ګوري ورته سترګې ستاسو، لن یؤتیهم الله خیرا، چې هرګز به نه ورکوي دوی ته الله جل شانه څه نعمت. الله اعلم، الله ښه پوهه دی، بما فی انفسهم، په هغه څه چې دوی په زړونو کې دي. انی بېشکه زه اذن په دغه وخت لمن الظالمین، په دغه وخت به زه د ظالمانو نه یم. ویا قوم من ینصرني من الله، ای زما قومه، که ستاسو په وینا باندې دغه کمزورې طبقه چې کوم فقرا دی، مساکین دی، او د دین اسلام دپاره خپل هر څه قربان کړی دی، ایمان یې راوړی دی، ستاسو په وینا دا ځان نه لرې کولی نشم. دغه شانتې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله مشرکینو مطالبه وکړه، نبي علیه الصلاة والسلام باندې هم دغسې وحی نازل شو. زما محبوب پیغمبر دا مشرکین خو دا مطالبه کوي چې دا د ځان نه لرې کړه، د دې تصور هم مه کوه چې دا د ځان نه لرې کړي. دغه چې کوم سلمان فارسي، فارس نه راغلی، ابوذر غفاري، سهیل رومي، بلال حبشي، دغه مهاجرین او دغه صحابه کرامو چې کوم طبقه تا سره ناسته ده، فدایان اسلام دی، عاشقان اسلام دی، دا د ځان نه لرې نه کړي. بیا مشرکین وی چې که ځان نه مکمل نه لرې کړي، موږ نه یو طرف ته کېنوه. الله رب کائنات دا هم ونه غوښتل، زما محبوب پیغمبر واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي، خپل ځان دوی سره بس لازم وګرځوه. مشرکین وی چې خیر دی
یو مجلس کې د ناس وي خو توجه به مونږ طرف ته ساتي چې ګوري مونږ ته. الله رب کائنات فرمایي ولا تعد عیناک عنهم. زما محبوب پیغمبر دغه چې کوم فقرا صحابه کرام د اسلام فدایان دي دوی به مخ هم ناري سترګې به هم ناري ګوري به هم دوی ته ګوري بل طرف ته به ګوري نه. نو لهذا یو دا مسله بیان فرمایل د نوح علیه السلام او د نبی علیه السلام دا بالکل یو شان واقع و. الله رب کائنات د نوح علیه السلام چې کوم صحابه د نوح علیه السلام چې کوم پیروکار مسلمانانو دا غوی د عزت او د ابرو هم لا تساتلو دا غوی په شان کې هم د آیتونو نازل فرمایل. تک شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابه دا غوی په شان کې هم 1000 نه زیات آیتونه نازل فرمایل دا غوی هم الله رب کائنات دفاع فرمایل. ورپسې دا مسله ذکر کړه چې حضرت نوح علیه السلام چې ابو الانبیاء وي او 9 کاله د توحید دعوت ورکړي دي او د عقیده توحید بیانولو په جرم باندې نوح علیه السلام ټول بدن له لها شي پر هر شي او بیا بهوش شي چې راپاسي بیا خپل قوم ته لا اله الا الله دعوت ورکړي. دومره لوی پیغمبر دومره عظیم المرتبه پیغمبر اولو العزم پیغمبرانو کې نوح علیه السلام دي خو قوم مخ ته صفاح کرا د مشرکین مخ ته بیانې ولا اقول لكم عندي خزائن الله ما صد الله خزانه نشته دي ولا اعلم الغيب ما صد غیب علم نشته ولا اقول لكم اني ملك او نزل فرشتي خکار اعلان کوي. پیغمبر د زمانه د الله تبارک وتعالى یو نماینده وي بذاته پیغمبر خپل نه حاجت رواوي نه مشکل کشاوي نه علم غیب ورسره وي او نه چاته اولاد ورکول شي نه چاته عزت ذلت ورکول شي. دي صرف او صرف یو مالک دغه الله سبحانه وتعالى ویل شي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هم دا وسوي ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. کله ما ته د غیب او علم نو ما بسان ډیر خیر راټول کړی خو د غیب او علم دا علم غیب دا خاصه خداوندی ده د الله نه ما سوا بل چا کې علم غیب منل دا شرک دی. لہذا 1400 سال بعد داس خلق پیدا شو یره ز فلان کې سیب لورغلو ما ته زما د زړه رازونه وي او زما په کور کې سکیدون کې هغه راته ټول هغه توهمات او شرکیات او بدعات او رسومات دین زموږ استاد معاشره د عقیده توحید نه خلاف دي. عقیده توحید د کوم انبیاء کرام خپل قوم مخ ته په دې کې هیڅ چجک نه محسوسي انبیاء کرام دي په دې کې خوف نه محسوسي او تحقیر اعلان کوي ولا اقول لكم عندي خزائن ما خزانه نشته الله خبر کول ولا الله دي څنګه نبی رسول الله وایي انما انا قاسم والله يعطي زه تقسیم اول ولا ورکول ولا الله دي. ولهذا ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب او نظر غيب دعواكم هذا علم غيب خاصه خداوندی ده. ولا اقول لكم اني ملك او نظر دعوه فرشتي ما بشک استاسو په شان انسان يم نبي انسان وي بشر وي خو افضل البشر وي اكمل البشر وي اجمل البشر وي احسن البشر وي د انسانيت په اعلى مقام او مرتبه باندې فائز. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.